بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو څنګه تاسو ته پته را چې دا مخاله د MS 400 سره زمون کومه مسله روانه ده. ډیر خلک د هغې نه خبر دي، څوک چې نه وي خبر نو لږ شانتې خبرو. په روژه کې رمضان المبارک کې د رزړو د مدر اینډ چایلډ هسپتال رزړ چې کوم دی په هغې کې یو ماشوم وفات شو. د دې MS د غفلت په وجه باندې د بې حسۍ په وجه باندې خلکو موږ ته کالونه کول. موږ لاړو هلته کې ریپورټینګ وکړو، د هسپتال نه بهر چې کوم دی نو موږ د هغوی احتجاج ریکارډ کوو. هغه احتجاج هر څه په ریکارډ باندې دي، په ویډیو باندې دي. د نجیم آباد خلکو راته ټلیفون کړو، هر ځای کې یو ناظم مو بیا څه وشو چې دا MS دغه ټیم کې موږ د ده وی چې یاره ده نه موقف والو چې ته د 2 هسپتالو MS نو آیا ته به د 2 هسپتالونو چلې؟ آیا روز د اطلاعات راځي چې دلته کې ماشومان مري، ستا پروا هم نشته او دلته کې دا صورت حال روان دی؟ دې به څه جواب ورکوي؟ هغه موږ تاسو سره نشر کوو. اوس دې دوران کې هغه سره چې کوم سرکاري پولیس دي او هغه د هسپتال د سیکورټي دپاره نه هغه د بدماشۍ دپاره دی چې کوم دی نو مخکې سیټ کې یو کینولی وي او شاته ځان پسې 2 کینولی وي، منځ کې دی ناست وي او هغه ګنمینانو باندې چې کوم دی څوک هم چې لږ سترګې برندوي یا تپوس کوي نو دی یې پې زوروي. په دغه ګنمینانو باندې د موږ کمرې ته بوتللو او کمره کې بند کړلو. اوس یو داسې واقعه وشوله چې موږ سره ظلم وشو، په حزب بیجا کې وساتلو، سپورستغې راته وویلې، وی زورولو، خو جست د عوامو دپاره. بیا د په موږ باندې FIR وکړو، د هغې په دغه کې موږ هم FIR وکړو. د بیا یو ویډیو دغه کړه چې یاره د پښتو ملک دی او دی په واډونو کې ګرځېده او د چې کوم دی نو ویډیوګانې کولې. ځکه ما دا کار وکړو. نو خبره خو پټه نه پاتې کېږي. نن سبا خور سړی و چېرته دې ته وګوره، دې ته وګوره، دی زیاتې کو، دی دا کو، دی خپل هم یو فیسبوک پیج چلی. په کار دا ده چې CCTV فوټیج روباسي او موږ کوم واټ ته تللي وو، کوم زنانه له چې کوم دی موږ تصویر ویسته دی نو هغه زنانه هم دې مخې ته راشي او هغه ویډیو هم دې مخې ته راشي. بهرحال دې د الزام لګولو ډېر تکړه دی، مداري دی، مکار دی او د چې کوم دی هغه خپل حرکات یې وکړې او په دې باندې د 400 خلکه وغولول. خلکه یو شمېر رالل جرګه کوو. موږ ورته زموږ سره څه پوله پټې شریک نه دي، خو چې کوم مسایل دي چې آی روز د رزړ هسپتال کې ماشوم مري او د 400 هسپتال شړ که او د دې نه ګایني واټ ختم که نو دلته د ګایني واټ په خپل ځای پرېښودی شي او د 400 هسپتال دی بیل MS او د رزړو د هسپتال دی بیل MS. د خپل ضد چې کوم دی ونیوه چې نه زه به د دې هسپتال هم MS یم، زه به د هغې هسپتال هم MS یم او بیا دغه کرپ وزیر صحت د چا په ملګرتیا چې دی دا برید تاوی او دا دونه لاپې ولي او دونه زورورتیا کوي تر دې چې د دې ځای MP کې سلطان محمد خان، وزیر قانون شکور خان، MNA فضل محمد خان، MP خالد خان، عارف احمدزی، دې ټولو سره موږ میلو شو. د ټولو یو خبره وه چې یاره وزیر صحت وایي چې دا زما د عزت او د پښتو خبره ده. خستا د عزت او د پښتو خبره ده نو دی خو ثوابې والا دی، هلته کې به لاړ شي. چونکې موږ دی نه په ثوابې کې MS منو نه په بل ځای کې منو، ځکه چې ثوابې خلک هم زموږ پښتانه دي، عزیز خلک دي، موږ ټول پښتانه یو. داسې بد اخلاق او بد رویې والا په یو ځای کې د MS نه دی په کار چې غرور او تکبر او انا او دغه کوي. نو هغوی ته دا جواب ورکړی کېږي چې یاره وزیر صحت و چې دا زما د عزت خبر ده، DG هیلث، سیکرټري هیلث، دا هیلث څونه محکمه چې کومه ده هغه ټول دی یرغمال کړي دي او په هغې باندې بدماشۍ کوي او هغوی پې لیکل هم کړي دي. د دې ځای DC هم پې لیکل کړي دي، د دې ځای انتظامیه چې کومه ده پولیس هغه هم آی روز چې د جګړې وي د یو شمېر په ده باندې FIR وشوې، د هراسمنټ کیسونه په دې وخت کې چلیږي خو د بیا هم هغه خپله منماني چې کومه ده برقرار ساتلې ده. نو زه دې 4 MP او دې MNA ته وایم چې ستاسو خو موږ سره دلته کې یو تعلق دی، غم خادم ده، د ستاسو ریپورټینګ منګه کوو، ستاسو کوریج منګه کوو، نو چې د هغه عزت دی نو آیا موږ ستاسو عزت نه یو؟ نو زه دې وخت کې دا وایم چې د دې ځای کې کوم منتخب نمایندګان دي او د 400 سره تعلق ساتي دا دوی ډېره کمزوري خبره کوي.
او دوی ځان د دې اهل نه ګڼي چې موږ د 400 خلکو اواز راپورته کړو. مسلې خو نور څه خل کولی نه شي، دا فنډنګ یا هغه څه دي په هغې به وختن په وختن باندې به زه خبره ترې کومه. خو سباله زمونږ مظاهره ده، احتجاج هم دی، د نهو بجو نه واله تر دا څه ټیمه پورې وي روان به په چوک کې موږ تنبان لګولي. مطالبه هم دا ده چې یو خو دې ملزم دی دې وخت کې دې پورې معطل کړي شي، دې ذله بدر کړي شي او دې کور ته جبري ولېږلی شي. په دې کې موږ دې ټولو ته دعوت هم ورکړی دی. ګورو چې موږ د دوی عزت یو او که نه دغه MS عزت دی چې څنګه وزیر صحت خبره کوي د هغې خبرې ملاتړ کوي او که نه زمونږ ملاتړ کوي، نو دا به سبا دغه احتجاج کې کدي شي. د هغې نه پس به چې کوم دی نو بیا نورې خبرې ترې کوو. دوی سیاست کوي، موږ صحافت کوو. ماضي کې هم څه کړي دي هغه به ورته هر سهار سوی دی وخت کې چې دا کوم منتخب نمایندګان دي او په دې سملې کې دي ما به ګوري ما به ویني. ښه ورته پته ده چې زما قرضداري دي د اشتهاراتو، خو په ریډیو مې وله چلولې، خو په اخبار مې وله چلولې، خو په ټي وي مې وله چلولې دي. نو دا هر څه به چې کوم دی نو بیا زه دې قام ته خیم. نو لحاظه راتلونکي وخت کې به تاسو بیا د 400 کې د خلکو ور وخې ووټ به غواړئ، نو د هغې نه ښه دا ده چې د 400 والو ملګرتیا وکړئ. دې وخت کې 400 والو سره ډېر زیاتې کېږي. د 400 اسپتال شړ شو، صحت کارډ معاملاتو کې کرپشن، ماسکونو کې کرپشن، ګایني واټ ختم، ډایلاسس یونټ چې کومه ده بنده، بلډ بینک کې چې کوم دی مسایل دا قام سره زیاتې دي. نو موږ بیا دا ګڼو چې دا زیاتې هم ستاسو په ایما په ملګرتیا کېږي، څنګه چې دا کرپ وزیر صحت چې کوم دی نو دا ملګرتیا کوي. نو کتونکو دغه یو څو خبرې مې د سره کولې، زموږ څه ذاتي جنګ نه دی او خو ذاتي جنګ را سره کوي نو د 400 کې موږ ګرځو. عرب سره ته دا وایم چې ذاتي جنګ زموږ چا سره هم نه دی. یو خو په ادارو کې قدغن نه منو، په خلاص مړ باندې صحافي له پکار دی او صحافي ته د اجازت ورکول دي چې خپل ریپورټینګ وکړي. ستاسو موقف خپل موقف ورکړه او چې ته صحافي او ادارې ته نه پرېږدې. خو دې مطلب دا دی چې کرپشن چې کوم دی نو هغه ښه په جار روان دی. نو دا خرګز نه منو او په دې باندې چې کوم دی د عوامو په سر باندې موږ په کمره کې بند شو. په دې کې موږ سره چونکې صحافتي ډلې هم دي، د بعضې صحافتي ډلو زموږ هم چا سره نظریاتي اختلافي، د هغوی به زموږ سره نظریاتي اختلافات دي. نو خو دې وخت کې د 400 ټول صحافیان په یو پلیټفارم دي، ځکه چې دې کې ما سره دا واقعه شوې ده، ما سره چې کوم بل ملګری و رفاقت الله نو هغه د هغه بلې ډلې ملګری دی او موږ دغه ریپورټینګ لتلو او د چې کوم دی نو موږ سره دا زیاتې وکړو. نو زه د منتخب نمایندګان ته وایم چې د 400 عزت وګټئ. د 400 سره دا زیاتې چې کوم روان دی دې کې چې کوم دی نو زمونږ ملګرتیا وکړې، زمونږ ملاتړ وکړې. خو وزیر صحت وایي چې دا زمونږ عزت دی، نو عزت یې نه دی. خو د جون پورې د بجټ پورې چې کوم دی نو دا MS ایثار کړی دی، ځکه چې بل MS ولا په دغه کرپشن او په دغه ولا دسخط نه کوي دی وزیر صحت لا. وزیر صحت چې څونه وانه صرف د 400 نه وکړله نو دا دغه جونه پورې ساره کړې ده چې نوی بجټ راځي او د جونه پورې چې کوم دی د دوی کوم آډټ دی نو هغه آډټ مخ په وړاندې بوتلو دپاره چې کوم دی نو دی دا MS ایثار کړی دی. موږ دا ګڼو چې دی د جونه پورې دا MS دا وزیر صحت دا کرپ وزیر صحت چې کوم دی نو دا نه لرې کول غواړي. خو چېرې دی لرې شو بل MS راځي کیدای شي هغه ایمانداري او د دې وزیر صحت خبره ونه مني، په دې ناکړدو کې ورسره ملګرتیا ونه کړي. د هغې دپاره چې کوم دی نو دی ایثار کړی دی. نو موږ بیا دا هم ګڼو چې دلته کې ورسره کوم منتخب نمایندګان دي بیا به د هغوی هم په دا کې صلاحکار وي. نو لحاظه خپل موقف خو هم واضحه کې او دا ستاسو عزت دی. وزیر صحت یو دی، تاسو شپږ یې، نو د ستاسو شپږو نه منل کېږي، د یو کرپ وزیر صحت منل کېږي. د پښتونخوا ټول هسپتالونو کې هم دغه سلسله روانه ده، نه چې صرف دا 400 کې روانه ده. نو ما خپلو کتونکو ته دا وي چې دا زموږ ذاتي جنګ نه دی، خو یو سړی وایي چې د شهرت دپاره، د ویوز دپاره، د لایک دپاره، نو الحمدلله الحمدلله دا لومبنۍ پیښه نه ده. موږ صحافت کړی دی او په ډانګ تیلل هم کړی دی او په جار هم کړی دی. خو یو سړی وایي چې بلیک میلینګ کوي یا ادارې ته راغلی دی یا زما نه څه ډیمانډ کړی دی، ثابت دی کړي
ثابت دی کې په علب خان شیرپو باندې علب خان شیرپو عرب سر ته ډاګیزه دا خبره کوي چې ښه کار کې په سر به دې ګرځوم چې بد کار کې نو همدغه شانتې به چې کوم دی قان ته مخامخ کوم خو په هغې کې دا مسایل راځي نو دې ته موږ منټلي چې کوم دی تیار یو د دې نه مخکې ایمسو 10 لکه روپۍ چې کوم دی زه په پیمرا کې زه جرمانه شوم ډکې کړي مې دي خو نن هم هغه ایم ایس چې کوم دی نو په جیل کې پروت دی همداسې به دا ایم ایس چې کوم دی الحمدلله د الله په مهربانۍ سره او د دې قوم او د دې 400 والو چې دا کومه خلوص دی د دې سیاسیانو د پوزیشن په مرسته باندې د دې سماجي او عوامي تنظیمونو په مرسته باندې دی به هم جیل ته به ځي او د جیل د سلاحونو شاته به وي نو دا یو څو خبرې مې سره شریکولې کتونکو دا زما جنګ نه دی په دې کې مه خاموشه کېږي دې کې مونږ اختلاف د هغه کس سره لرو چې د غل سړي ملګرتیا کوي د غلط سړي ملګرتیا کوي علب خان شیرپو 21 کاله صحافت کې چې کوم دی یو شمېر دغه شانتې ناکړ دی هغه برداشت کړي دي برداشت کوي او کله خو د خپل ذات لپاره یا مامزه یونین اف جرنالست خپل ذات لپاره دا جنګ نه کوي د 400 والو لپاره کوي 400 والو یو بد اخلاقه انسان د چې کوم دی نو خلاصول غواړي هغه وایي زه 400 خلکه سمومه او موږ وایو چې نه د ستا به اصلاح کوو چې راتلونکي وخت کې کور ته ځي چې بچي درته غاړه درکړي بچي دې ځان ته رالنډ کړي چونکې بچي هم د دې په وجه باندې تا نه لرې په دې دي چې ستا اخلاق ستا رویه چې کومه دغه انتخایي ناقصه انتخایي بده ده نو کتونکو دغه څو خبرې مې شریکولې کوم 400 وال دي سواله 9 بجې چې کوم د 400 په فاروق اعظم چوک کې په دغه احتجاجي درده کې زموږ سره ګډون کې چې د کرپ وزیر صحت ته پته ولګي دی به ترکمې په د باندې لاس دی او ترکمې به چې کوم دی نو دی محفوظه ساتي د په وجه باندې دی وخت کې د 50 نه زیات ډاکټران یار یو ډاکټر 2 ډاکټره 15 ډاکټره 10 ډاکټره دا کرپ شو دا ډیوټي چور شو 50 ډاکټران دی وخت کې د سره کار نه کوي ډسپنسران د سره کار نه کوي نو د دې نه غټ ثبوتونه د دې نه غټه ناکړدي نور څه کیدی شي دا د امپیګانو ایمنګانو ته نه ښکاري د 400 بازار په هسپتالونو کې دی وخت کې په دې 2 غټ هسپتالونو کې ډاکټران د سر روان دي ټول زور مریضانو ته دي ولې روان دي چې دی نرسانو ته کوم لهجې استعمالي کوم نمونه اخلي دا د ته پته ده دې ډاکټر ته چې کوم دی ډاکټر ګلاس کې اوبه وړي راوالي ګلاس هم ورله چکي د ډاکټرانو دی بې انتخایي بې عزتي کوي دومره بې عزتي شروع کړې ده نو دا خبرې چې مې داسې کمې وکړې حقیقت مې د سره وکړې نور زموږ صحافت دی د ډیوټي ده د دغه نورو سیاست دی سلسله ده روانه به دی دلته ډیوټي کوي هر ځای کې ډیوټي کوي خو نه بدماشي یې نه منو بدرویه نه منو دی خو په سره په دې 400 کې نور منو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ